د دین خولې دی، قرآن دی خولې دی، موږ نه تپوس پکې. قسم دې سړي خو څه کوي، یو ښځه چې څه کړي دي. یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی، خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه. دومره دنیا د هغه اوس قبر په سیکان او هندوان هم راځي هندوستان کې، اجمیر شریف لوی سړی تېر شوی. د دې مشرقي هغه زمانه کې د هلمند پاکستان او هندوستان او بنګلادیش یو ملک و، دا جدا شوي نو هند و پاک بیا ورته دا یو بر صغیر بس یو ملک و. نیک سړی و عالم و. نو د دې مشرقي انډیا او د بنګلادیش سفر یې کړی نو واپس راغی. نو لګیا د مور ته په دې خپو چاپي کوي، زور ولا کوي. نو خوشحاله و. نو مور ورته بچې ډېر خوشحاله نه معین الدین او لوی عالم دی بزرګ، خو مور ته خو هغه کوچنی دی. معین الدین بچې ډېر خوشحاله نه. او ورته وایي مورې ولې به یم خوشحاله؟ وی ډېر کامیاب سفر مې وشو. مونږ خلک کامیاب سفر دې ته وایو چې ډېرې پیسې وګټو. مونږ کامیاب سفر دې ته وایو چې تجارت کې ډېر مال ارزان راوړو ګرانې خرڅ کړو. او تجارت ته حلال، بالکل کسب د حلالو ثواب لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التاجر الامین الصدوق الامین مع السفرة الکرام البررة. چې کوم تاجر دی او رښتیا وایي او خیانت نه کوي، امانتګر دی، دی به د مقربو فرشتو سره قیامت کې ملګری. طلب الحلال فریضة بعد الفریضة. حلال مال طلب کول دا ډېر لوی عبادت دی. مونږ دې ته کامیاب وایو. معین الدین بچې ډېر کامیاب رانغی. معین الدین ورته مور ډېر کامیاب سفر مې وشو، دې سفر کې ډېر کامیاب رالم. وی بچی څنګه کامیاب وشو؟ وی په دې سفر کې الله پاک زما په لاس باندې 9 لکه کافران مسلمانان کړي. 9 لکه او یا لکه بدعمله فاسقان فاجران ما سره بیعت وکړه او هغه خدای نیکان کړل. نو چې او یا لکه خلق زما په لاس خدای پاک نیکان کړل، توبه وویسته د ګناه نه، او 9 لکه کافران مسلمانان شنو، خوشحاله بنې. مور ورته وایي معین الدین دا ته ولې خوشحالېږي؟ دې کې ستا څه کمال دی، ستا څه برکت دی؟ دا خو زما کمال دی، دا خدای فضل او هغې د په زما کمال. نو دې خو عالم و هوښیار و. نو ویې خندل او مور ته یې مورې نن به راته وایې چې دا ستا څنګه کمال دی، ستا څنګه برکت دی؟ پیاده سفر یې خو ما کړی، کوڅه په کوڅه خو خلکو پسې زه ګرځېدلی یم. زما شاګردان او مریدانو خلک را جمع کړي دي او بیعتونه یې راسره کړي دي، او تقریرونه خو په کوڅه او په جومات کې ما خلکو ته کړي دي. د خلکو ترغیب مې پیدا کړی د اسلام سره. مناظرې خو کافرو سره ما وکړې او ما وګټلې. دا خو خواري ما وکړه، د میاشتو مزد مې وکړ، ستړی خو ما وکړه، ډېر ستړی شوم او خواري مې وکړه، محنتونه او تقریر او بیانات او څه او ته وایې زما کمال دی. دا به راته مورې نن وایي چې ستا څنګه کمال دی؟ مور ورته وایي معین الدین بچې 3 خبرې واوره. 3 خبرې. وی دا ستا نه چې دا لویه ملغلره جوړه ده او لوی عالم درنه جوړ دی او لوی بزرګ درته خلک وایي او د الله ولی درته خلک وایي او خلک د لاسونه چپوي او خلک تا ته رانږدې کېږي او دعاګانې دنه غواړي او ستا په لاس خلک مسلمانېږي او لوی علم د خدای درکړه او تقوا. بچې دا ټول زما برکت دی مورې وایي. ته چې ویل کې کوچنی ماشوم نو ته ما بار لوبو ته د نورو ویلکو سره نه پرېښودلې، ته ما بوتلې او ما د ملا سره کېنولې چې دته علم وښایه. ته ما بوتلې او ما حافظ سره کېنولې چې زما دې بچي ته قرآن ونه یاد کا. تا به وایي نه 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 ما نه بچې قرآن به یادی. بیا مې بوتلې ملا مدرسه کې مې داخل کړې چې دته علم وښایه. تا به نه کوم ما نه بچې خامخا به کې. دا حافظ چې تا نه الله جوړ کړی زما د برکت نه جوړ دی، دا عالم چې تا نه الله جوړ کړی دا زما د برکت نه دی. زه به در پسې بورقه په سر په در کوڅو کې ګرځېدم
چې خدای زما بچي ګډوډ نشي، خراب نشي، ګنده ماحول کې کیننی، او خدای غلط مجلس کې کیننی، نو ما ته غلط مجلس ته نه پرېښودی. ما د عالمانو د مدرسې او د دینی خلکو سره ناستې مجالست ستا کړی دی. زه به بربورقې په سر درپسې په کوڅو کې ګرځېدم. ما به پردي خدمت کو، نوړی روړی به تاله ګټله. اوس هم زه د خپلو طالبانو ته یم چې بچې ګورې د علم خدمت وکړئ. قسم دی داسې یو زنانه راغله، یو ښځه منکر کور ته مشره ښځه وه، وی یاره ما بچې علم ته ایستی دی او عالم به جوړېږي که خیر دعا ورته کوه چې خدای عالم کړي. او ډېره عاجزه یم، مسکینه یم، زه په پردو کوڅو کې پردی خدمت کوم، نوړی ډوډۍ ګټم، خو چې دا بچې مې خدای عالم کړي. ډېرې زنانه لګیا دي په پردو کورونو کې، لوښي وینځي، ډوډۍ پخوي، خلکو له جامې وینځي، کالي وینځي او پیسې راوړي، او چې زما بچي نه خدای حافظ او عالم جوړ کړي. ډېر پلرونه لګیا دي په دې بازار کې، څوک ټیپر خرڅوي، څوک ټماټر خرڅوي او لږې لږې پیسې ګټي. شوق یې دا دی چې زه لږې پیسې وګټم. دا بچې خو د ده ګټه کولی شي، دی هم 1000 روپۍ ورځ 1500 روپۍ ورځ خو پیدا کولی شي. نه پلار او مور یې وایي زه یې درته پیدا کوم بچې، زه به مزدوري کوم، دیاړي به کوم، زه به ټیپر خرڅوم، مولای به خرڅوم، زه به ټماټر خرڅوم. خو بچې ته خپل قرآن یاد کوه، د پیغمبر دین زده کړه. دا هوښیار پلان دی، قسم په خدای دا هوښیاره مور ده، دا زنانه هوښیاره ده، دا پلار هوښیار دی. نو د طالبانو ته یم چې طالبانو د خدای خاطر وکړئ، علم زده کړئ، علم وکړئ. ستاسو پلرونه ستاسو میندې تاسو ته لګیا دي، خدمت کوي. نو اول ته څه وایي معین الدین بچې ما په دا کوڅو کې خدمت کړی دی، ما ډوډۍ را جمع کړې ده او ما خواري کړې ده او تا باندې مې حفظ وکړه، حافظ مې کړې، بیا علم مې در باندې وکړ، بیا مې نیکانو سره کېنولې، صحبت د اولیاو مې در باندې غوره کړ. نو دا تا نه څه جوړ دي، دا ټول زما برکت دی. ورنه که ما دا خواري نه وې کړې، تا نه به دا مولا نه وې جوړ شوی، تا نه دا قاري نه جوړې، تا نه دا حافظ نه جوړې. صحیح ده که غلطه ده؟ وی مورې دا خو بلکل درسته ده. وی بچې دویم هم واوره، دویم هم واوره. وی ته دې کله وځې که نه چې ته بیان له ځې، دعوت الله پسې وځې، درس له وځې، زه دغه مصلې ته وخېږم او زه نفل کوم او تا ته دعاګانې کوم. یا الله زما بچې ستا د دین دپاره ووت، الله د ده په لاس کافران مسلمانان، الله د ده په لاس بدعمله فاسقان فاجران نیکان کې. بچې زما دعا در پسې در روانه ده. او واقعي د مور او پلار دعا قبلېږي د بچي دپاره، د مور او پلار دعا د بچي دپاره قبلېږي، او د مور او پلار خیر هم قبلېږي. دا مشهور د حرمینو رئیس دی نن سبا، رئیس الحرمین او د بیت الله خطیب دی، امام دی عبدالرحمن سدیس. تاسو به دا بیانونه باورئ، دا تلاوت باورئ. دی وی په خپله ویل چې ویړ کې هم کوچنی ماشوم زه ډېر وران وم، وایي ما به ډېر وران شرارت به که، ورانې به مې کوه. وی یو ځل مې مور لګیا وه اوړی غاګل، تاسو غاګل ورته وایئ که اوړه اخشل، اوړی اخشل، او کټوۍ کې غوښه باندې کړې وه، هغه یې پخوله. وی ما شګې واغېستې، خاورې مې اوړو کې هم واچولې، کټوۍ کې مې واچولې. اوس ګوره مور ته وی زما مور غصه شوه، وی ما ته وی عبدالرحمن ډېر شرارتي یې، ډېر وران یې، خو خدای دې د بیت الله امام جوړ کړه. خیره یې ونه کړه، زموږ میندې خو خیره یې کوي که نه. ولې رسول الله مبارک فرمایي وی مور بچي ته خیره وکړي چې خدای دې مړ کړه. دا ماشومانو ته خلک کوي دا مور، نو چې دا ماشوم کله لوی شي او زلمی شي نو مړ شي، نو دقه مور ورته ناستې جاړي. نو الله پاک وایي وی ای ښځې دا خو ما ظلم نه دی کړی، تا ورته خیره کړی و چې مړ شي، خو هغه وخت میوه کچه وه، اوس پخه شوه، درنه مې وشکر. د مور پلار دعا هم قبلېږي او خیر هم قبلېږي. نو ورته وایي معین الدین بچې
وی دویمه واوره وی ده چې ته وځې زه کښېنم الله ته ولاس اوچت کړم دعاګانې کوم چې الله زما بچې ستا د دین دپاره ووت خدای د ده په لاس کافران مسلمانان کې او بدعمله فاسقان فاجران نیکان کې او د مور دعا بیا ظهر الغیب ورته وایي زمونږ کتابونه غایبانه دا د بچي دپاره قبلیږي دوش وی مور دام درسته نه وی درېیمه هم وره بچې وی چې ته کله ماشوم وې زما غېږ کې ما دله پی درکول شوده ما پی درکول شوده به درکول وی داسې وخت کې تاله ما شوده نه دي درکړی چې زه به اودس کې نه ومه ما به اودس وکړ نو بیا به مې ته سینې ته واچولې پی به مې درکول نو تا د اودس والا مور پیس ګلي تا د بې اودسې مور پی نه دي څکلی او چې ما کلم تلاوت کړی نو ستا غوږ کې مې چوپ کړی دی ما اوس معین الدین بچې زما کمال دی که نه دی وی بلکل مور بې شک ټول چل په پلار و مور کې دی زه اکثر دی مشرانو ته وایم چې مهرباني وکړئ د خپلو بچو ښه تربیت وکړئ موږ په بازار کې دغسې یو ګل واخلو په 50 روپۍ په 100 روپۍ څونه د هغې خیال ساتو هغې ته اوبه مچوو هغې باندې شاخ تراشیم دی کوو هغې ته ناست چې دا لوی شي ګلانو کې نو ګل قیمتي دی که بچې قیمتي دی بچې خیال نه ساتو هېڅ د بچې تربیت موږ ونه کړو د بچې تربیت وکړې بچې نیک کې صالحې کې دې وخت کې چې دې ماشوم دی د نه هر څه جوړېږي که تا د ده تربیت وکړو ذهن کې د ورته د دین مینه واچوله د قرآن مینه دې واچوله او د پیغمبر مبارک مینه دې واچوله او حدیث دې ورته زده کړل او قرآن دې ورته زده کړل دی به صالح لویږي او که دې وخت کې تا ده ته د قرآن مینه او زړه کې وانه چوله د دین مینه دې وانه چوله حدیث او د پیغمبر محبت دې وانه چوله دی چې لوی شي به دنیا پسې وایي نه به مونځ کوي نه اودس بلوفر به د خپلو بچو خیال وساتئ قسم دې زمونږ امام بخاري رحمت الله علیه چې دا دومره لوی شخصیت ته جوړ شوی دی دا د چا د برکته دا د مور د برکته عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې دا لوی شخصیت ته جوړ دی پیرانو پیر صاحب ورته خلک وایي لوی شخصیت دا د چا د برکت نه دا د مور د برکت عبدالله ابن مبارک چې امیر المؤمنین فی الحدیث دی د حدیثو بادشاه د ده نه لوی جوړ شوی دی دا د مور او د پلار د برکت نه حسن بصری نه کلوی سړی جوړ شوی دی د مور او پلار د برکت نه نو دې بچیانو باندې دین زده کړي دا عالمان کې او که جوړ نه کړل تعالی هم تاوان دی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده یو سړی راغی مشر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته شکایت وکړ زوی ووهله او د حضرت عمر زمانه ده د حضرت عمر زمانه کې زوی ته څوک ډب ورکولی شي زوی وهلی وی او داسې کېدی شي بادشاهي د عمر دی او زوی